استاد سرور سجاد علي ما دې ټیم کې موجود ما په تحصیل چغرزي توتانو توت کله دې ته وی پای کې موجود ما دا سي کارګي کې سوخ مخ کې یو اکسټډنټ کې پای کې دا ماشومان ګلالي ماشومان چې تاسو نه داغه والد صاحب چې نو بهنواب هغه وفات کیږي او په دې کور باندې قیامت راځي بیا نو کتونکو دلته کې چې دینو ته دوه ژوند چې اوس ډیر زیات په مشکل تیریږي ډیر زیات په خپکان کې تیریږي نو تو بار ریکوست کوم دا چې را تراشه او زموږ د حال احوال چې دینو د بار دنیا ته خو د بار اجتماعي خلکو ته خو چې دوم زموږ سره لاس امداد او سمرستو کی دا ماشاءالله خولي ګلالي ماشومان دي سلور ماشومان دي دا سلور 2 سلور 15 ماشومان دي دو او ته دوه غټه وټه هیڅ کوم نشته بالکل سو کې نشته ته پوښتې کو چې دا غو جون څنګه تیریږي لومبه بل د خوراکې نه ته پوښتنه السلام علیکم السلام دا راته چې دا قصه څنګه وشو دا مسله څنګه ما هتراله قصه د شو چې د ګاډي ته ټرک چلاو وره مرش راوسو دا ماشومان واره ته پاتې شي موږ کوم نشته یورونه مې د ځانه ماشومان واره چې غوزان خپل غریبانان نسو وسدس نه رسی کارونه مې جنا غوزان وسدس نه رسی بس د قشن ناس د الګ زمي ساکونه خرڅه کله سلو به راوړي کله 500 راوړي کله 200 راوړي کله راوړي نه د قشن ناس نو سو کو مهرو کور ته خراب دی بر پتري باندې ساسي پکته سوري دي او بوبای روزانه پکته لا خټي دا مانډو کې بدن راځي کور ته روان دي د قشن ماشومان واره مې پاتې سو د غټي واټي ساړې وغلار مارشن اور څه نشته حکومت ته وسه خاص کوي حکومت نه وسه غواړي دا کوم چې چاوس کې هغه ته وسه دا ګوزستا سره مرستو کې سره روپې دارک نه لګي ساوس رسي خدای ته خوشاله سوق مارو د قشن ماشومان واره راته پاتې شي دي د قشن ناس خوشي کوټو کې دنه د بچو پلار یادېږي کنه نه یادېږي مخه یادېږي پلار جاړي دا وړي جاړي په مخه وي زموږ دادا به کال ژوند کې زموږ دادا مړل زموږ دادا به راځي ګاډي ټرک نه راځي تعالی پاړ دې زندگی څنګه تیریږي مشکله تیریږي زندگی څنګه ټیم ډوړې مو بل ټیم نه یو ټیم زیسوک زی پیر اوړي سوک سکه سکه هریوانه نه د قشن ناس نو سوک زی پیر اوړي یو بلو کله واړه لاش مزدور دا لګ زی زره مساکونه خرڅیا بلد گاډي نه تاشه او ټیلی کومور وزاره هات شي ما گاډي نه ما مزدوري نه کړی مې راځه چې نه کړی نه راځه سکه سو کله و چروړې کله سو کله خوړه کله نه خوړه چې ناس دې سینو حضرته حکومت نه دا کوم مالدار خلک چې دغه ته بس خواص ورکړي ته وای چې زموږ سره د ایماتو کې چې موږ دلاره کې روپې را لګي خیراتي خدای په نام صحیح ډیره مننه شکریا کتون کو دلته بل بچی تاسو نوم دی بیا خالد پلار دی یادی کی بچیا کنه یادی ژوند څنګه تیریږي ژوند تا خو یخنی تا خو سټ موټوم نه جوړې واسکټ ماسکټ ودا ولي سټشته نشتا نه نشته دا بوټان نیم دا چې دې سیدي شي د شلیدلې دي ټوله د کیمرمن ته بزوم سلمان ته چې دا تلک فوکس کدا ګوره ډیره غریبی ده ډیره مجبوری ده ستا خپل پلان یادېږي ته سکول وای بچیا سویم کې دویم کې سر سکول ته چې پیسې مې درکې سو کو نه پلار به درکولې تاسو نوم دی تاسو نوم لیکته دادا مې یادېږي تراشه خبرې وکړه ستا څنګه چلې خالد زاهد نوم مې مسواکونه ارسم فاړای کې ته بس وړای تاسو نوم دی زاهد او ستا والي صاحب چې مړ پلار دی یادېږي دي کنه یادي خپه بس ډیرو هغه چې ونه تا مزدوري کوله هغه بس کار کو سکول پرې خره هغه بس کار کو ټرک وایل او ته چې د سکول بری وی دینه مخ کې او وسو پرې خره سبق هم پرې خره سکول مې سبق هم نو یو سبق هم پرې خره سکول هم پرې خره دي ساټم کې مور موږ روپې راکوم نشته زای ځانر د قشن جاړي د جنې دا راکا دا پرې خره نیم پرې خره سبق د قشن دي ته له ګوس سبق هم نو یو نه سبق څه کار کوي مسواکونه ارسم په مسواکونو کې 100 روپے درځي کټي کله سلی کله 200 پای هم گزاره کړل نه کنه ای منګای ته وګورم نشته کنه بیا هفته بعد ماشومي عمر فضیلت فضیلت دا وې دا سلام دی فضیلت تاسو پلار یادېږي او طالب پیسې درکولې جو نه چې اوس نشته نو خبره نشته اوس خو وسله سکر کول اوس ته سبق وای
ډیره مننه شکریا. جی کتونکو دا نننۍ خپرونه تاسو کته د بخنواب چې ژوندې نو دا ماشومان چې دا داسې نه دو به سبقونه هم وي او دو به برابر و مزدوري به هم نه کوله او چې د دوی ژوند چې ډېر ښه روانو په کور کې لکه د کور ذمہوار کس و نو چې کله هغه الله پاک واغستو وفات شو اکسیډنټ کې څه وخت مخکې نو د هغې نه وروستو په دو باندې چې دی نو اسمان رارتو شو د دوی هغه زندګي مکمل بدله شوه د دوی هغه ژوند چې دی هغه په مزو کې چې به تېرېد نو هغه اوس ډېر په مشکل او په غریبۍ کې تېرېږي د هغو وینا د خوراکۍ خبرې هم تاسو اورېدې چې څوک راله زیپي راوړي په هغې باندې ګزاره کوو یو ټایم روټۍ مونو یو ټایم نه مونو نو که تاسو هم داسې خپل زکات او خیرات داسې مستحق خلکو ته رسول غواړئ نو بالکل مستحق دي ستاسو د خیرات ستاسو د زکات. حکومتي چارواکو ته هم زموږ دا خواست دی نمایندګان چې دي کوم شتمن خلک چې دی هغو ته زموږ دا ریکویسټ دی دا درخواست دی چې د دې خاندان سره ودرېږئ دوی ډېر عاجزه دي ډېر غریبانان دي د دوی سره چې ستاسو څه وس امداد کېږي هغه ورسره وکړئ. خپل کور به سجاد علي له ورکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان.